الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقالت عليه الصلاة والسلام في مقام آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف ہوا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا اسماعیلہ کلی خوگو مسلمانانو مشرانو کشرانو علماء کرام اور طلباء کرام ټولو ته معلومه ده چې میاشت رمضان المبارک شروع ده مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ خطبات و حکیم الامت کی ذکر کی وہی اللہ رب العالمین دا د کال په 12 میاشتو کې د رمضان المبارک میاشت داسې محبوب ده لکه یعقوب علیہ السلام ته چې په خپلو 12 زامنو کې یوسف علیہ السلام زیات خوږ اور محبوب دا میاش رب العالمین ته ډیره خوښه اور ډیره نږدې او مقربه میاش ده عام طور باندې هم ګورو د رمضان المبارک په میاش کې د خلق و عبادتونو ته توجه زیات شي هر سړی دا کوشش کوي چې زه دې مونځ تکبیر اولا سره وکم هر سړی دا کوشش کوي چې مونځ دې د جمع سره وکم هر سړی دا کوشش کوي چې زما د خولې نه دې فضول خبرې ونه وځي هر سړی دا کوشش کوي چې زه دې د جنگ جګړو د غیبتونو خبرې ونه کم او هر سړی دا کوشش کوي چې زه وکم هغه اعمال دې وکم چې زمانه په رب العالمین رضا شي
اور حدیث کی امراضی رسول اللہ مبارک فرمائی من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابا. ویسوک چی پزول خبری دروغ وینا دا رمضان المبارک میاش کم پری نگدی اللہ تہی سجت نشت دا دی چی دو خوراک و اسکاک پریخی دی. نو عرض میں دا کہو چی میاش دا رمضان المبارک دا عزتون میاش دا اللہ رب العالمین دا رضا کول میاش دا. پدی میاش کی اللہ رب العالمین نوافل تا دا پرزو مقام ورکی. پرزو تا اویش درجی اوچتوالے اللہ رب العالمین ورکی. اس ذہن کے سوال راضی چھ سو وجہ دا چھ اللہ رب العزت دا رمضان المبارک دے میاشت دمر لوی مقام ورکڑے دے. وجہ صدا وجہ باندی اللہ رب العزت دے میاشت مقام ورکڑے دے عزت ورتا اللہ رب العالمین ورکڑے دے. نو دا وجہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ذکر چہ سو وجہ رچے دا رمضان دا میاشت عزت و احترام دا پنور و میاشتو باندے زیاد تے. قرآن وی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میاش دا رمضان دا آغا عزت مند و برکت مند میاش دا انزل فیہ القرآن. اللہ رب العالمین فرمائی دا دمرہ دے عزت میاش دا چی دی کی دو قرآن کریم دا نازلے دو شروع شوے دا. دو قرآن کریم نزول افتداء دا رمضان المبارک پا میاش کے شوے دا. نو دا قرآن کریم سر دا رمضان المبارک دا میاشتی چی تعلق راگے. دا دغا قرآن سر دا تعلق دا وجنا اللہ رب العزت میاش دا رمضان تا غروالے ورکو. او اللہ رب العالمین دا رمضان المبارک میاش تا عزت ورکو. پا دے وجہ باندے وطورکو چی پو رمضان المبارک کے قرآن کریم نازل شوے رہے. او شروع دا قرآن کریم دا نزول اگر رمضان المبارک کی شوے دا. رمضان المبارک میاش کے دا برنا قرآن کریم خکتا آسمان تر آگلے دے. او بیا دا وقت دا ضرورت مطابق قرآن کریم لگ لگ نازل شوے دے. نو دا رمضان المبارک دا میاشتے دا عزت وجہ ہم دادا چی اللہ رب العزت پا دی پاک میاش کے قرآن کریم نازل کرے دے. نو دا قرآن کریم سر چکم سزرانی صدیقی گی اغیتا اللہ رب العالمین عزت ورگئی. اغیتا اللہ رب العالمین شان ورگئی. کم میاش کے چی قرآن کریم نازل شوے دے اغا میاش اللہ رب العالمین دو طول میاش تو سردارہ جوڑا کرے دا. آغا میاش تا خلق دا عزت پا نظر باندے گوری. آغا میاش کے خلق عبادتون زیاد کی. آغا میاش کے خلق صدقی زیادے ورکی. آغا میاش کے خلق دا یو بل سرا تعاون زیادی کی. زکدے میاشتے تا عزت دو قرآن کریم دا وجہ نہ ملاو دے. نو صرف یو رمضان المبارک میاشنا قرآن سارا چی دا کم سڑی تعلق جوڑ شوے رہے. انبیاء کرام دا اللہ دا طرفنا 1,40,000 کم و زیاد راغلی دی. لیکن دا کم نبی تعلق چی قرآن کریم سارا جوڑ شوے رہے. او کم نبی تا چی اللہ رب العالمین قرآن کریم ورکڑے رہے آغا سڑی تا وی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تاسو یو زلانم والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دغی شخصیت تعلق چی کلا قرآن سر جوڑ شوے رہے. نو سنگ چی دا رمضان المبارک میاش اللہ پٹولو میاشتو کے سردارہ جوڑا کڑے دا. دا غسی دا قرآن کریم دا تعلق دا وجنا
الله رب العالمین محمد مصطفی د ټولو امامانو د ټولو انبیاء امام جوړ کړی دی. نو بیا صرف میاشت د رمضان نه بیا صرف امام الانبیاء محمد مصطفی نه دی قرآن کریم سره چې د کومې فرشتې تعلق جوړ شوی دی. اسرافیل هم یو فرشته ده، ملک الموت هم یو فرشته ده، جبرائیل اور میکائیل هم فرشتې دي. څومره زیاتې فرشتې دي په آسمانونو کې، بے شمار دي، بے شماره فرشتې دي چې د الله رب العالمین حمد بیانوي، د الله رب العالمین ثنا بیانوي. د ټولو فرشتو کې الله رب العالمین جبرائیل امین لوی مقام ورکړی دی. وجه صدا کمال پکې سره چې الله جبرائیل امین له په ټولو فرشتو کې مقام ورکړی دی. وجه دا ده چې فإنه نزله علی قلبک بإذن الله، دې فرشتې د آسمان نه قرآن کریم محمد رسول الله ته راوړلی دی. نو کومې فرشتې قرآن محمد رسول الله ته راوړلی دی، هغه فرشته د ټولو فرشتو سرداره ده. هغه فرشته د ټولو فرشتو سره لګرو وایي. کرونا وایرس سره سره په جمعات کې په اوچت اواز خبرې هم بندي، اسې نه مسله زیاته شي. نو الله رب العالمین د قرآن د وجه نه جبرائیل امین ته په ټولو فرشتو کې څه ورکړی دی؟ مقام یې ورته ورکړی دی، عزت یې ورته ورکړی دی. نو څنګه چې رمضان المبارک میاشت ته د قرآن د وجې عزت میلاو دی، څنګه چې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قرآن کریم د وجه نه شان میلاو دی، همدقسې د ټولو فرشتو سردار جبرائیل امین ته د قرآن کریم د وحی راوړلو د وجه نه یو لوی مقام میلاو دی. نو صرف دا خو نه ده کوم ښار کې چې نازل شوی دی، مکې ته ام القرا ویلی شي، کوم ښار کې چې قرآن کریم نازل شوی دی هغه ښار په ټولو ښارونو کې بادشاه دی، د هغه مقام ځان له دی، د هغه مرتبه ځان له ده. مونږ ټول غواړو که نه غواړو چې الله مو د بار بار مکې مکرمې ته بوځي؟ غواړو که نه؟ الله رب العالمین د مونږ تاسو ټول حج و عمرې دپاره قبول کړي. نو د هغه ځای تمنا مونږ ولې کوو؟ وجه دا ده چې په دغه ښار کې او په دغه کلي کې قرآن کریم نازل شوی دی. نو د قرآن کریم د وجه نه خلک هغه ښار ته ډېر د قدر په عزت باندې ګوري، ډېر د عزت په نظر باندې خلک هغه ښار ته ګوري. نو دا د قرآن کریم سره چې د کم انسان نسبت راځي، کم عالم چې د قرآن کریم عالمي، خلک د هغه قدر کوي. وي دا شیخ القرآن صاحب دی، د سینه کې د قرآن کریم علوم دي. نو کم حافظ چې قرآن کریم یاد کی، خلق داغه عزت کی، هغه ته خلق د قدر په نظر باندې ګوري. وی دا حافظ د قرآن کریم دی، د سینه کې دا الله رب العالمین کتاب پروت دی. مړه دا خو انسانان دي، لولوی هسته دي، صرف انسانان نه د کومې ګتې تعلق چې قرآن سره جوړ شوی دی، هغه ګته چې مونږ قرآن ښکلو نو اول ګته ښکل کو که ښکلې نه کو. دا څه وجه ده؟ دا وجه دا ده چې د دې ګتې تعلق د چا سره جوړ شوی دی؟ ټول وایي د دې ګتې تعلق د چا سره جوړ دی؟ د قرآن کریم سره جوړ دی. دې قرآن ته چې مونږ کومه کڅوړی اچو، کوم قمیص ورته اچو، دا خو عامه کپړی که نه، خو چې کله نسبت قرآن سره جوړ شي خلک یې خیال ساتي. خلک یې څه کوي؟ خیال ساتي. ریل چې کم دی نو عام ریل دی، لرګي دی که نه، عام لرګي چې خراب شي خلک اوس وځي که نه، لیکن د کم لرګي نه چې د قرآن کریم دپاره ریل جوړ شي، د هغه لرګي خلک احترام کوي، خپه پې له پاسه نه اړوي. هوښیار سړی د قرآن د ریل د پاسه خپه اړوي نه اړوي، کم عقل پې اړوي که نه. یو سړي د قرآن د ریل د پاسه خپه واړوله، چا ورته وی د خدای ظالمه سترګې دې په بډه والي دي که د ټیم چشمې دې چولي دي، دا خو د قرآن کریم په ریل دې خپه واړوله. نو هغه وایي اړولې نه راړولې، نو بیا یې پې خپه راواړوله، واپس راغې، وی اړېدلې نه راړېدلې. نو یو خو د لیوانو ادبي، یو د هوښیارو خلکو ادب دی چې هغه د قرآن کریم د ریل د پاسه خپه نه اړوي. ولې؟ د دې ریل تعلق د قرآن کریم سره راغلی دی. عرض مې دا کو چې قرآن سره د چا تعلق راغلی دی، هغه که انسان دی، هغه که نبی دی،
هغه کې لرګي دی، هغه کې کپړه ده، هغې ته الله شان ورکوي، الله ورته عزت ورکوي. نو بیا انسانانو ته خو الله سم عزت ورکړی دی. لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر. الله فرمایي د آدم بچو ته ما عزت ورکړی دی، ما ورته شان اور مقام ورکړی دی. نو اس هم ورته الله عزت ورکړی دی. او بیا چې د آدم علیه السلام بچي، بیا د محمد علیه السلام امتیان قرآن کریم ته رانږدې شي، الله به ورته عزت ورکوي نه به ورکوي؟ ډېر عزت به ورته الله رب العالمین ورکوي. ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې رمضان المبارک چې دا اصل عزت ورته الله د قرآن د وجې نه ورکړی دی چې موږ تاسو راجمع شو، د قرآن د اورېدو توفیق الله چاته نصیب کړی دی. ګوره امیر محترم علامہ شیخ شاه زمین صاحب، الله دې ورته صحت کامل نصیب کړي د دین د خدمت دپاره، او الله رب العالمین دې د دې سورې زمونږ په سرونو باندې تل لري. هغې اکثر د ختم په موقع فرمایي چې اصل کړاو خو هغه چا دی چا چې قرآن ویلی دی او چا ورته ناسته کړې ده. مونږ خو د خوشحالۍ مناولو دپاره تیاره کې رالو، چا ګرمۍ کې ناسته کړې ده، چا د روجې په خوله باندې ناسته کړې ده، چا خپل ضروریات یو طرف ته کړي دي او قرآن کریم ته رانږدې شوي دي. هغې دپاره اصل خوشحالي ده او د هغې دپاره ډېر د خوشحالۍ مقام دی او ډېر د عزت هغه طمعه ورته الله رب العالمین ورکړی ده. عرض مې دا کو چې قرآن کریم دا یو بېشبها خزانه ده او پکار دا ده چې د انسانانو تعلق د قرآن کریم سره جوړ شي. کچرې مونږ تاسو د قرآن کریم نه لرې شو او مونږ تاسو خپل تعلق دا د قرآن کریم سره جوړ نه کو نو زمونږ به یو څو نقصانات وشي. د هغه نقصاناتو نه یو غټ نقصان دی نقصان د عقیدې، چې د قرآن نه د لرې کېدو د وجې نه به زمونږ ستاسو عقاید د قرآن خلاف شي. او دا بنیادی څیز دی عقیده په انسان کې، چې د انسان تعلق د الله سره جوړ شي او د انسان په زړه کې د الله رب العالمین توحید وردن نشي. دې سره سره د انسان د عقیدې نه شرک وځي، دا لازمی چیز دی. اولنی چیز امام قرطبی رحمت الله علیه و الہکم الہ واحد دغه آیت ربط چې ذکر کړي نو مخکې آیتونو کې الله رب العالمین په حق پټولو باندې علماو ته ډیر زجر ورکړي چې حق به نه پټوي. علماو ته وایي چې حق به وایي، که حالات ارنګي د اخلاقو په دایره کې دنه به تاسو حق وایي، که څوک مني او که نه مني. نو هغه فرمایي چې کله الله رب العالمین د حق د بیان دعوت ورکو نو لومبې د توحید مسله ذکر کړه او د دې خبره حکم انسانانو ته وکړو چې ان اول ما یجب اظهاره ولا يجوز کتمانه امر التوحید. لومبې هغه مسله چې د هغې ښکاره کول په انسانانو باندې په علماو باندې واجب دي. ان اول ما یجب اظهاره ولا يجوز کتمانه، او د هغې پټول ناروا دي. امر التوحید هغه د الله د یووالي معامله ده، د الله د توحید مسله ده. کومه مسله ده؟ تاسو به غیر چاپیره نه ګورئ، دی به لګیایي خپل کار به جاری ساتي، تاسو توجه کوئ. نو لومبې مسله چې هغه په انسانانو کې ابتدایي څیز دی او د انسانانو دپاره هغه د نجات مدار دی، هغه مسله د توحید ده. و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اے خلق ستاسو حاجت روا، ستاسو مشکل کشا دا یو الله دی، لا الہ الا هو. بغیر د الله نه بل څوک حاجت روا نشتا، بل څوک مشکل کشا نشتا، بل څوک فریاد رس نشتا، بل څوک بغیر اسباب اوریدونکي نشتا.
بل څوک د تبې او د ټوخي ذمہ دار نشتا، بل څوک شفا ورکولو والا نشتا. لا اله الا هو، شفا ورکولو والا، عزت ورکولو والا، ذلت ورکولو والا، بیماری راوستلو والا، بیماری لري کولو والا، دا صرف اور صرف څوک دی؟ یو الله دی. لا اله الا هو الرحمن الرحیم. نو لومبه مسله چې د انسانانو دا عقیده جوړ شي، په دې خبره باندې زړه وبوس کی چې زما حاجت روا یو الله دی، زما مشکل کشا یو الله دی، او بغیر د الله نه بل څوک ماته نجات را کولو والا نشتا، بے د الله نه بل څوک ماته شفا را کولو والا نشتا، اور بے د الله نه بل څوک زما فریاد اوریدلو والا نشتا، او بے د الله نه ماته نارینه اولاد را کولو والا نشتا، او بے د الله نه ماته زنانه اولاد را کولو والا نشتا. دا یو د الله د توحید عقیده د دې امت مسلمه اول مکلف دی چې لومبه به د انسانانو عقیده دای چې حاجت روا څوک دی؟ الله. مشکل کشا څوک دی؟ اولاد ورکولو والا څوک دی؟ بیماری راوستلو او لری کولو والا څوک دی؟ بغیر اسباب و امداد کولو والا څوک دی؟ د هر چا د زړه د حال نه خبرېدلو والا څوک دی؟ یو الله. چې دا د انسانانو عقیده او دا د قرآن کریم اصل مدعا ده چې قرآن راغلی دی د پاره دی چې د خلکو تعلق د الله سره جوړ شي او خلق الله رب العالمین ته رانږدې شي. قرآن کی وہ رسول اللہ مبارک تا فرمائی هذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب. دا قرآن کریم دے دا پیغام خلق تور سوا، دا قرآن کریم آواز خلق تور سوا، دا قرآن کریم مدعا خلق تور سوا او پدا سے انداز اور سوا. ولینذروا به چه خلق دا قرآن کریم پا ذریعہ اویرو شي، د شرک نه هم خلق د قرآن په وجه ويروا، د بدعات نه هم خلق د قرآن په بیان باندې ويروا، د معصیت نه هم خلق د قرآن په بیان سره ويروا، اور صرف د جنت تذکرې نه، صرف د جهنم تذکرې نه. وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. چې خلق په دې خبره پوه شي چې حاجت روا یو الله دی، خلق په دې مسله پوه شي چې مشکل کشا یو الله دی، خلق په دې خبره باندې پوه شي چې आवाज اوریدونکو یو الله دی. وليعلموا انما هو اله واحد. خلق پوه شي چې تمام کارونو کې بغیر د اسباب و امداد کوونکو یو الله دی. دا د قرآن اصل مدعا ده اور قرآن راغلی دی د پاره دی الباب چې اوخيار خلق د قرآن په بیان سره پوه شي. لیکن نن افسوس پدې دی خلقو ته قرآن کریم علماء بیان کو او علماء ډیر په ښه انداز سره قرآن کریم بیانې د توحید په پلیټ فارم سره، لیکن عجیبه کاردار سره د دې چې عمرونه زموږ ستاسو وشو او قرآن کریم بیانېږي، لیکن بیا هم زموږ زړه ته د قرآن رڼا کوزه نه شوه، زموږ زړه ته د قرآن کریم مینه کوزه نه شوه، موږ د علماء کرامو سره نږدې نه شو، موږ دا قرآن کریم زده نه کو. بیا د زده کړې سره سره زموږ په کور کې قرآن کریم عملی طور باندې رانغی. ډېر عمر شو قرآن بیانېږي خو قرآن زموږ په عملی جامه کې رانغی. قرآن زموږ په عمل کې رانغی. پوخا یو سړي زلوبه کولې، زلوبه هم لیدلې دي که نه چې کوي هغه ټایم لیدلې دي ماشاءالله. نو یو سړی ورته د ډېر ساعت نه ولاړو چې دې زلوبه کوي، قطار کې ورته ولاړو، د ده نمبر چې راغی چې زلوبه یې اخیستې نو دوکاندار ته غوږ کې وي څومره وخت وشو چې ته زلوبه کې، او دوی زما خو د پلار نیکه کسب دی چې زلوبه کوو، خو زما خپل شل کاله وشو چې زه زلوبه کوم. او دوی بیا خو ته ډېر دننه سړي بچې دا څنګه وی شل کاله دی وشو، په دې شل کاله کې تا تر اوسه یو نیغه زلوبه ونه کړه، وی ټولې کږې وږې کې نو هغه په لومبي ځل زلوبه لیدلې وې، هغه ته خو پته دا نه وه چې زلوبه کږې وږي.
عرض میں دا کو چې زمانے وشو چې مونږ قرآن کریم اورو، زمانے وشو چې مونږ ته علماء کرام لګیا دي بیانات کوي، لیکن مونږ هغه سے کاږه وګیو په دې دومره عمرونو کې مونږ د قرآن په زاویه باندې نیغ نشو. دا ډېر د جړا مقام دی. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون. اے خلق د دنیا خو لږه غونده کې زندگی ده، ډېره لږه زندگی ده. په دې لږه زندګۍ کې قرآن کریم ته رانږدې شه. د عقیدې لار به درته هم قرآن کریم وښیي، د عمل لار به درته هم قرآن کریم وښیي، د معاشرې د اصلاح لار به درته هم قرآن کریم وښیي، د ځان د اصلاح لار به درته هم قرآن کریم وښیي، د بچو د تربیت لار به درته هم قرآن کریم وښیي، د امن او د خوشحالۍ لار به درته هم قرآن کریم وښیي، د پریشانۍ د ختمولو او د امن د راوستلو لار به درته هم قرآن کریم وښیي. لیکن خلق قرآن کریم نه رست رز لري کیږي او رانږدې کیږي ورته نه. ایو شاعر وایي الناس فی غفلاتهم وروح المنیة تبخلوا. وایي خلق په غفلت کې دی او د ژوند جرنده هغه چې کوم دی نو تاویږي. تاسو به جرند لیدلي، هغې ته چې کله بوجې غنم ورواړي نو جرند تاویږي، او کومه دانه چې د جرند د پل لاندې راشي هغه څه کېږي؟ میده کېږي که نه؟ تک کسې د انسانانو د ژوند جرند هغه تاویږي. کم سړی چې د میچن د پل لاندې راځي بس د هغه د ژوند ټایم چې کوم دی نو ختمیږي. نو چې ژوند دومره لنډ دی، ژوند دومره بې اعتماده دی، ولې مونږ قرآن کریم ته نه راځو؟ چې زندگی دومره بې اعتماده ده، ولې مونږ د قرآن کریم رڼا نه حاصلو؟ ولې مونږ قرآن کریم ته نه رانږدې کېږو؟ ما عرض دا کو چې د سړي عقیده به د الله په توحید باندې جوړوي. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. چې خلق پوه شي چې حاجت روا یو الله دی او مشکل کشا یو الله دی. دا به د انسان عقیده وي چې بغیر د اسبابو ما ته فایده او نقصان را کولو والا دا یو د الله رب العالمین ذات دی، او بید الله نه بل څوک ما ته نفع او نقصان نشي را کولی. د بعضې مسلمانانو دا عقیده او دا سوچ او دا نظریه چې زما پیر صاحب زما د زړه په حال باندې خبردار دی. الله دې رحم وکړي زمونږ په شیوخ باندې او په هغه علماو باندې چا چې په دې علاقه کې او په دې عالم کې د قرآن او د سنت دا رڼا بله کړه، او چا چې دې انسانانو ته او دې مسلمانانو ته د قرآن کریم دا بیان دا ورته الله رب العالمین د هغې په ذریعه باندې ورسو. یقینا ماحول هغه داسې و چې الله رب العالمین د خلکو د ذهنونو نه بالکل وته او د الله د توحید تصور دا عوام خو پرېږده د علماو په ذهنونو کې هم نه وه چې دی د الله رب العالمین معرفت د الله رب العالمین پیژنګلو دا دې په صحیح طریقې سره وکړي، او دا دې چې کوم دی د الله رب العالمین معرفت د الله رب العالمین پیژنګلو دا دې په داسې انداز سره وکړي چې عقیده یې هم سم شي اور عمل یې هم سم شي. دا د انسانانو د تصور نه بار خبرې وي. صرف عوام نه، علماو د هغې په دربار کې به د هغې مریدانو خپلو پیرانو ته سجدې کولې. اوس هم نن سبا خو د میډیا دور دی، تاسو به په انټرنیټ باندې ګورئ څومره د پنجاب علاقو عوام دي خپلو پیرانو ته سجدې کوي که نه کوي؟ د خپلو پیرانو په نوم باندې نظر و نیاز مني او که نه مني، او د خپلو پیرانو په قبرونو کې او د هغې په درګاهونو کې هلته کې ګډان او پیسان او چیلي علالي او که نه علالي. دا وجه دا ده چې د الله رب العالمین د کتاب نه دا خلک لرې دی. که دا خلک د الله کتاب ته رانږدې شو او دې خلکو د الله رب العالمین د کتاب زده کړه وکړه، بیا به الله رب العالمین د دې زړونو ته او د دې سینو ته د الله رب العالمین د توحید هغه رڼا وردن نه کي. لیکن افسوس په دې باندې دی چې خلق دا سوچ نه کوي چې زه دا عمل کوم په دې باندې زه کوم حیثیت ته رسم او کوم مقام ته رسم. شرک په ګناهونو کې یو داسې مرض دی
چې کله یو انسان شرک وکړي نو ټول عملونه د شرک سره تباہ او برباد شي. ټول عملونه شي تباہ او برباد شي. ځکه دا د قرآن کریم د نص خبره ده، لئن اشرکت لیحبطن عملک. شرک سره الله رب العالمین ټول عملونه تباہ او برباد کوي. نو مسلمانان دا چې کله قرآن کریم ته رانږدې وي، مسلمانان دا چې کله هم د الله کتاب ته رانږدې وي او دا چې کله هم د الله په کتاب باندې عمل کوي او د دې عوامو تعلق کله هم د علماو سره وي، د دې زړه ته به الله رب العالمین د دیندارۍ هغه مینه او محبت وردن نه کوي. علماو سره خو به ټول مینه محبت ساتو که نه؟ ته وګوره نن دا قسم قسم عذابونه او قسم قسم پریشانې چې مسلمانان په هغې کې مبتلا دي، د هغې غټه وجه دا ده چې بېدیني ډېره عامه ده. بېدیني څه ده؟ عامه ده. څو ورځې مخکې په نیټ باندې وو چې په شربت کې چینی کمه وه نو یو لوري مو ویشته. دا څه خبره ده چې چینی زیاته ده او چینی کمه ده؟ شربت خوږ دی یا پیکه دی؟ چې په دې باندې خلک دا ده چې بېدیني ده. کله چې دینداري نه وي او بېدیني وي په انسان کې، بیا انسان نه ښکاري، بیا د انسان وجل د تاړو ګناه نه ښکاري، بیا د انسان قتل د تاړو ګناه نه ښکاري، بیا غلا کول د تاړو ګناه نه ښکاري، بیا زنا کول د تاړو ګناه نه ښکاري، بیا د الله مخالفت نه ښکاري، سلام مخالفت د تاړو ګناه نه ښکاري. نو عرض مې دا کو چې توحید دا دی چې د الله رب العالمین یووالی ومنئ. الله سره د الله په صفاتو کې یو نبی نه دی شریک، یو پیر ورسره نه دی شریک، یو فقیر ورسره نه دی شریک، ژوندی ورسره نه دی شریک او مړی ورسره هم نه دی شریک. په خبره باندې پوهېږئ؟ ډېر صفات د الله داسې دي چې هغې کې مونږ الله سره د الله نه علاوه نور خلق شریکان کړي دي، لیکن انسانان پوهېږي نه. قرآن وایي زین لهم الشیطان اعمالهم. شیطان سړي ته دا ګناه ډېره زیاته ښایسته کړي. بهرحال عرض مې دا کو، کله چې به د خلکو ضروریات راتلل او د خلکو به څه ضرورت راته او څه تکلیف کې به، نو د الله رب العالمین نه علاوه به چا ته را مدد شول؟ پیرانو صاحبانو ته به را مدد شوی. قبر لبتلل، زیارت لبتلل، هلته کې به چې کوم دی هلته وخوله هلته غریخوله به غوټې ورکولې، ښځو به د هغه قبر کاڼي په ځان باندې مږل او باباګانو ته به وایي چې په تا به شي او په الله به شي، مونږ له یو زوی راکړه. مونږ د څه راکړه؟ زوی راکړه. او د زنانو نه به چې روټۍ په تنور کې پرېوته نو هغې به وایي ای پیره بابا په نیکۍ مې را مدد شي، ای پیره بابا په نیکۍ مې را مدد شي. استاد محترم حضرت شیخ صاحب غلام حبیب صاحب رحمه الله علیه هغې به فرمایل وایي دا ښځه چې وایي چې ای پیره بابا په نیکۍ مې را مدد شي، نو یو خو پیر بابا په کومه دنیا کې دی او ته کوم ځای؟ اول خو هغه په قبر کې دفن دی، تاله را رسېدی نه شي. که چرې راورسي بالفرض والمحال نو هغه پردی سړی دی، ستا خاوند به دومره بې غیرتي چې به کور ته پرېږدي اور هغه به دومره دلوي چې پردی سړی به کور ته را دننه کېدو ته پرېږدي، چا به تاله روټۍ راخلي. نو عرض مې دا کو چې خلقو د توحید نقشه بدل کړې وه او د مخلوق قیاس د خالق قیاس هغې په مخلوق کو، د مخلوق قیاس هغې په خالق باندې کو. الله رب العالمین صفا انداز کې انسانانو ته فرمایلو ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله رب العالمین خیسته خیسته نومونه دي، فادعوه بها. الله رب العالمین په هغې سره رابلې. داسې مه وایه چې ای پیره بابا په نیکۍ مې را مدد شي، داسې هم مه وایه چې ای د بغداد شاهي میرانه ما د نیولې لمن ستانه او زور دې زیات دی د هر چانه او را رسېږه لویه ځوانه. نه نه نه، ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. هر قسم نومونه د الله رب
العالمین چې کوم دي هغه باندې الله رب العالمین ترا مدد شوای نو دې مشرکانو بداوي چې رمون خو دې اولیاء کرام ترا مدد شنوایو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مون خو دې قبرونو والو اور مون خو دې اولیاء کرام عبادت نکو ما نعبدهم مون خو دې عبادت نکو چې مونږ د دې عبادت نه کوو د دې هم د عقیده وه چې د قبرونو والو عبادت حرام دی ناروا دی او شرک دی دا د دې عقیده وه ځکه چې ما نعبدهم چرته دا ونه وایي چې دا د قبرونو والا عبادت کوي مونږ خو د دې عبادت نه کوو نو دا ولې ورته را مدد شوی دا ولې د دې په نوم باندې نظر و نیاز منې وی الا لیقربونا الی الله زلفا مونږ خو د دې په نوم باندې الله ته نږدې کېږو دا الله ته رسېدلي دي مونږ الله ته رسېدلي نه یو دې له الله رضې ورکړي دي وایي تا له ورسره شپې هم درکړي دي الله رب العالمین ترا مدد شوی وی نه چې کنه نو ته پوه نه وی کله چې جج سره ملاویږي نو مخکې به وکیل سره رابطه کوي جج سره چې خلک ملاویږي نو اول رابطه چا سره کوي وکیل سره او کله چې کوټې ته خېږي ادرمپایي خو به پکار وي کړه نو دومره لوی ذات الله لجزي نو بغیر د واسطې زی وی دا پیر صاحب محترم دا ولی صاحب محترم دا وی د الله او زمون په منځ کې واسطې دي لکه جج ته چې زی وکیل پکار دی لکه کوټې ته چې خېږي ادرمپایي سیړي پکار ده دغه سه الله له چې زی د یو نیک سړي توفیل جاه اور برکت اور منختا او دارنګ داغه مخ پکار دی نو دا دی د خلقو د معاشره قیاسو نای په الله رب العالمین باندې کړو او د خدای بندا وکیل ته چزي جج ته چزي وکیل خو زګه پکاريږي چې جج دستا خبر نه اوري ستاو د جج په منځ کې لره والے کوټي ته خو زګه خېږي چې هغه کوټه ستانه لري دا نو ادم پای ضرورت ده الله رب العالمین خو فرمایي نحنو اقرب الیه من حبل الورید انسانانو زه تاسو ته مره د شارک نه هم زیات نږدې ما ادعوني استجب لكم ای زما بندگانو زمانه غوښته کوي ما په خپل حاجاتو کې رابلې استجب لكم زبستاسو حاجات پوره کوم زبستاسو پریشانې لري کوم نو خلکو وی چې نه څنګه جج لازین وکیل پکار دے دغه سے اللہ تجزین و سب پکار دی ولی پکار دے اللہ فرمائی نا 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 نحن اقرب الیہ من حبل الورید اے انسانانو زد مرید شارک نزیاد نزدیما کد رزی ما ترا بلنکے کد شپی ما تا آواز کے کو پا سفر کی کو پا خزر کی کو پارہ حالت کی اللہ رب العالمین فرمائی ما تا آواز کوا وَإِذَا سَأَلَكَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کلهم چې زما بندگان زما بارک تپوس کوي اذا سألك عبادي عني زما بارکی د عني معنا تفسیر مظهری کې قاضی ثنا الله صاحب کوي عن قربي و بعدي زما د لریوالي نزدېوالي بارکی چې کله زما بندگان تانه تپوس کوي اذا سألك عبادي عني فإني قريب وتو عاجز نزدېما کار دې سده ډیوټي صدا اجيب دعوت الداعي ز قبل اوم دعا د دعا کوونکی اذا دعاني کله چې دې مارا مدد شګي نو الله د خلکو आवाजونه اوري خو سوال دا راځي چې الله आवाजونه اوري الله د خلکو فریاد اوري دا خلک ولې قبرونو ته روان دي دا خلک ولې اولیاء کرامو ته وي چې زتا تر مدد شوایم سوال ذهن کې راځي کنه راځي دیکھیں نیمہ غلطی زما د مولوی صاحب دا زما مولوی صاحب په خطای سره د تویری دی چګورا په دې قبر کې د جسد عنصری ته حیات حقیقی حاصل نه حیات تامه کامله ورته حاصل نه او دا روح چې کوم نه دا بیا د بدن ته څه شوی دی راغله دی او روح ورته داسې راغله دی چې دی باغې سره اوري دی په هغه سره ویني نو کوم مړي چې اوري همو او کوم مړي چې ویني همو او نیک سړی هم دی عوام باغ تر مدد شوی کنه بوي
ضرور به ورته وایي. ولې چې هغه اوري نو بس دا د الله نیک سړی دی، چې د الله رب العالمین نیک سړی دی نو زه به ده ته وایم چې زه تا ته وایم او ته الله ته ووایه. دا وي زمونږ او د الله په منځ کې یو تار دی. نو سخو زمونږ غلطی دا، حالانکه قرآن کریم خدا صفا فرمایلی دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، موای په حق د هغه چا کې چې د الله په لار کې وجلی شوي دي یا انبیا دي، امواتون چې دا بس مړي دي. تفسیر بیضاوی په حاشیه باندې شیخزاده هم دا ترجمه کوي، امواتون چې دا ابس مړ دي، بل احیاون دیتا الله ناشنا قسم جون ورکړی دی. نو جی جون خو دې ته وایي چې روح بدن ته راشي، جی جون خو دې ته وایي چې سړی تصرفات کوي، جون خو دې ته وایي چې انسان اوري ویني. الله وایي نه نه ولکن لا تشعرون، تاسو په دغه جون باندې نه پوهېږئ. بس د حیات برزخی نه هیڅوک انکار نه کوي، پاتې شو کیفیت د حیات برزخی. الله فرمایي ولکن لا تشعرون، تاسو په نه پوهېږئ. خبره ختم. د جنگ جګړو پکې څه پاتې شو؟ دې کې هیڅ د جنگ جګړې نشته چې مړی ژوندی دی که نه دی ژوندی، مړی اوري که نه اوري. او د خدای بنده که لس کسه مقتدیان دي هغه هم خپل منځ کې تس نستی. دې ځای یو جومات ځان له جوړ شوی دی، دغه ځای بل جومات ځان له جوړ شوی دی. د دې مولوي صاحب عقیده دا ده چې مړی نه اوري، د هغه جومات د مولوي صاحب عقیده دا ده چې مړی اوري. دا جومات والا وایي کوم امام چې دا عقیده لري چې مړی اوري د پسې مونځ نه کېږي، د پسې مونځ. او کم کس چې وایي چې مړی نه اوري نو هغه وایي چې د پسې مونځ نه کېږي. دې سره د انسانانو وحدت خرابېږي. دا د عوامو د اتفاق مسائل نه دي، دا د عوامو د اختلاف مسائل دي. دې سره د علماو او د عوامو قوت خرابېږي. بس داسې مسلو کې خو زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله علیه قرآن کریم ته رجوع کړی ده. څه ته رجوع کړی ده؟ مسلک حنفی د دین نوم دی چې کله ادله متعارض شي نو امام ابو حنیفه رحم الله علیه قرآن کریم ته رجوع کوي. دا یو ډېر اختلافي مسله و په دور د سلفو کې چې کله امام نیت وتړو او امام سورت فاتحه شروع کی مقتدیان به سورت فاتحه وایي که نه به وایي. یو حدیث کی راضی چې مثال فاتحه چاو نه وي مونځ نه کېږي. بل حدیث کی راضی چې من کان له امام فقراءة الامام قراءة له. ډیر دلائل دی هر جانب ته. امام ابو حنیفه رحم الله علیه ټول دلائل پر خودل قرآن کریم ته متوجه شو. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قرآن کریم بیانېږي او کله د قرآن کریم आवाज ته تدرسي نو یو خداو چې فاستمعوا له قرآن کریم ته وښه. بس امام چې فاتحه وای دی امام سورۃ فاتحه ته وښه جی زور پس واما کنه واما نا وانصتوا لعلكم ترحمون. بس د امام د فاتحه وایلو په وخت کې خاموشه. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قرآن کریم ترازی او دا خو ډیره عجیب خبرې دي. روح د مړي بدن ترازی او کنه راځي، لږ سات لرازي ګډیر سات لرازي. کياد موشي پوخا د عوامو عقیده وا د جمعې پر ورځ باندې روح بلې ترازی. دا خبرې چا ویلې دي؟ دا څه به وکنه بوا وای د جمعې په ورځ باندې روح بلې ترازی او چې صدقه دې ورنکړه نو روح بیا سوي خپوي. دا سه رنگ رنگ خبرې چې په عوامو کې رایج شي یا د روایتو په منځ کې دایر شي. قرآن کریم د دې فیصله کوي وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. کتا سو په یوسف کې اختلاف راغی قرآن کریم ترا واپس شي د رسول الله مبارک سنت تراشه. په قرآن او سنت بستا سو مسائل حل کیږي. ما عرض دا کو چې توحید د انسانانو د پاره یو لوی قلا ده، د انسانانو د حفاظت د پاره یو لوی ډال دی چې د انسانانو عقیده دای چې زما حاجت روا الله دی، زما مشکل کشا الله دی، زما आवाज اوریدونکي الله دی، ما ته تکلیف را رسونکي الله دی، ما ته نجات را کول والا الله دی. او دا د انسانانو عقیده جوړ شي چې به د الله نه یو پیغمبر، نه یو ولی، نه یو ژوندی، نه یو مړی د چا आवाज بغیر اسباب اوري، نه د چا فریاد اوریدي شي، نه چاله بچي ورکول شي، نه پچا خوشالي او خفقان راوستي شي. د دې ټولو مالک څوک دی؟ ټولو وای د دې ټولو هر څه ذمہ دار او مالک څوک دی؟
یو الله رب العالمین چې په دې باندې زموږ تاسو عقیده جوړ شي. خو مسلمانان د دې دین خپل اختیار جوړ کړی دی، بس چې سه خوږي هغه کوي، سه نه خوښ بس هغه نه کوي. دین او اسلام او شریعت ته نه ګوري. او علما وایي پخوا چرته کې یو پنجابي متیاز کولې، نو متیاز ولا زور ورکړو، نو قبلې ته مخ کو. څه ته مخ کو؟ قبلې ته. واړه بول چې خلک کوي خو قبلې ته مخ کوي نه کنه، یا دې طرف ته مخ کې یا دې طرف ته. آداب د قبلې داري چې قبلې ته به نه مخ کې او نه ورته شا کې. بهرحال نو چې هغه قبلې ته مخ کو متیاز کولې، نو پښتون قوم خو په دین باندې ډېر مین دی. هغه په تماشه کې شو چې دا خو ډېر لیونی دی چې متیاز کوي او قبلې ته مخ کړی دی. بس د چې متیاز کړي دي بس دې پښتون په را باندې کړي دي او خجوخت غربولې دي چې ته لیوانی یې کړون دی چې قبلې ته مخ کړی دی. دا خلک وایي د ملامته بنده مې دا خاموش او خوی خوخي، بس خود غلط کار یې کړو، بس پنجابی ورته غلی و. خاصم زړور غوندي پنجابیان څه چې کار غلط کړو نو بالکل غلی و. خو دلته کې وایي چې یاره بس ما خو متیازو زور را کړو، هغه ټایم مازغه کار نه کېړو، مخ مې کو نو څه دومره دنیا روانه شو چې د زه دوره وواله دی به خدای چې ته خطا کړي. نو چې ته سب وخت پاسو پښتون له متیازو زور ورکړی دی، هغه قبلې ته مخ کړی دی. نو پنجابي وایي چې بس ما خو د خدای نه په اسمان غوښتې، خدای بس مکه را کړی. بس د چې څنګه متیازو نه فارغ شوی دی نو خو ته هسې هم یارېدلی او ګزار یې کو، نو خو داسې یو دیکې وله ورکړې ده چې تړون دی چې قبلې ته دې مخ کړی دی. پښتون ورته وایي زما په قبله دې خبرې وکړې، پردوغا کې تړلې دی او بیا پرې را باندې کړي دي. وایي د نه سړي بچي زما خپله قبله ده، که محکوم وته که شاکوم وته، ستا پکې څه کار دی؟ نو هغه بیا وغرباو. نو هغه وایي چې ما ورته متیازې کولې نو خو ستا قبله وه، د الله قبله وه، اوس چې تا ورته متیازې وکړې اوس ستا قبله شوه. نن د مسلمان هغه کار دی چې دین کومه یو مسله ورته کوي زما خپله قبله ده، که محکوم وته او که شاکوم وته. د دین چې کوم احکامات هغه ورته پاسته لګي، کومو کې فایده وي هغه کوي، او کومو کې چې ورته نقصان وي. د مونځ نمبر چې راشي لومبې په صف کې ولاړ وي، د روژې نمبر چې راشي لومبې صف کې ولاړ وي. خو که ورته ووایي چې تا ته کم میراث د پلار نه پاتې شوی دی، دې کې خو تا سره ستا د خویندو حصې دي. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، بس اوس نقصان راغی نو قامو، بیا د دین ملګرتیا نه کوي. یاره بس سړی وي د خویندو له حصې پکې چا راوستي دي. علما وایي څوک چې خور له حصه ورکول نه مني دا د نس قطعي منکر دی، کافر کېږي به. او چې نه ورکوي نو لوی ګناهګار دی، پردی حق یې په غاړه باندې دی خو چې مني. نو ویره ولې زمونږ مشرانو حصې ورکړي دي. او د خدای بنده حدیث کې راځي، رسول الله مبارک فرمایي کل شیء یغفر للشهید الا الدین. شهید چې په میدان کې شهادت ورته ملاوي شي، د شهادت لوی مقام دی، لوی مرتبه ده د شهادت. نبی علیہ السلام نه یو صحابي تپوس وکړو دلني علی عمل یعدل الجهاد یا رسول الله، اے د الله پیغمبر داسې عمل راته وښایه چې د جهاد سره برابري. نبی علیہ السلام ورته فرمایي لا اجده، داسې عمل ما ته نه دی معلوم چې د جهاد سره برابري. د جهاد غوند لوی عمل کې چې شهید نه ویني بهیږي، الله ورته هر ګناه معاف کوي، خو پردی حق ورته الله نه معاف کوي. نو چا سره چې پردی حصې دي د خویندو، ټول به انشاءالله حصې ورکوو که نه به ورکوو. نو قرآن کریم د عمل لپاره رڼا ده، د عقیدې لپاره رڼا ده. پکار دا چې دا مسلمانان قرآن کریم ته رانږدې شي، د قرآن کریم زده کړه وکړي، د قرآن کریم علم ورته حاصل شي، بیا په دې قرآن کریم باندې عمل وکړي. څوک چې په قرآن کریم باندې عمل وکړي دا به د مونځ هم تابعداري، د مونځ به پابند وي. څوک چې په قرآن باندې عمل کوي دا به مسلمانان نه قتلوي. څوک چې په قرآن باندې عمل کوي د ده زړه کې به د زنا شوق نه پیدا کیږي. څوک چې په قرآن باندې عمل کوي د ده په ژبه به دروغ نه راځي. څوک چې په قرآن کریم باندې عمل کوي دی به بې حیایي او ګناه طرف ته نه ځي. الله رب العالمین دې په دې لږو خبرو باندې مونږ تاسو ته د عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله.